الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف ټول شوق سره وای. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. حضرات علماء کرام حفاظ کرام او تدین خانقاه زمونږه استاسو د ټولو مشر شیخ المشایخ حضرت شیخ عبدالمالک صاحب دامت برکاتهم العالیہ او حضرت مولانا نور الامین صاحب دامت برکاتهم العالیہ زمونږ صاحب زاده او زمونږ مخدوم زاده او حضرت مولانا مفتی فضل امین صاحب دامت برکاتهم العالیہ چې دې ټول ترتیب غیرو روان دي. زاول ستاسو د ټولو شکریا ادا کو چې زما غوندې کې یو بې حیثیت انسان او یو کم علم انسان هغه هم د دې لایق او جوګه وګڼه چې دلته راشي او تاسو سره مخاطب شي او بیا د هغې نه بعد تاسو ټولو ته د قرآن مجید د ترجمه او د تفسیر او بالخصوص خپل ورور حضرت مولانا مفتی موسی صاحب دامت برکاتهم العالیہ تاسو ټولو ته مبارکبادي درکوم. الحمدلله ډېر لږ وخت کې دلته کې د دې خانقاه دا ډانچه ودرولی شوله او خصوصا په اعمالو باندې د هغې آبادي شروع شوله. ځکه مکان عزتمند و اصل نه دی، اصل خو مکین دی. زینت المکان بالمکین. او بیا خصوصا مسجد، خانقاه، مدرسه د دې حقیقي آبادی چې دا د هغه اعمال دي د په اعمالو باندې الحمدلله دا ځای آباد شو او الله جل جلاله دی مزید د دې د آبادی او د ترقی او د تعمیر ظاهری او باطنی اعتبار سره د غیبونه اسباب پیدا کی او الله تعالی دا په تکمیل تور رسي.
عزتمندو د قرآن مجید د ترجمه د تفسیر په حواله باندې دا محفل او دا مجلس ته عزتمندو استاد وړاندې می آیت کریمه تلاوت چې الله جل جلاله په خپل د خپل کتاب حیثیت واضحه چې د الله تعالی د کتاب څه حیثیت ده د الله کتاب څه مقام لري نو فرمایي چې کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته وليتذکر اولو الالباب کتاب دے یو عام کتاب نه دے عظیم الشان کتاب دے لوی کتاب دے ځکه نسبت ډیر زیات لوی دے د الله جل جلاله کتاب دے نسبت الله تعالی ته دے د مخلوق د کتابونو حیثیت یو شانتی نی د یو تن کتابی هغه جدا حیثیت لري د بل کس کتابی هغه جدا حیثیت لري یو گمنام شاعر دی د هغه دیوان دی د هغه شعرونو کتاب دی او یو طرف ته رحمان بابا دی د هغه د شعرونو کتاب دی د دواړو حیثیت برابر نه دی یو عام شاعر دی گمنام شاعر دی د هغه د کتاب حیثیت دی او بل طرف ته شاعر مشرق علامه اقبال له دغه اشعار دی حیثیت یو شانتی نه دی دارنګه نور کتابونه یو عام عالم دین دی دغه د کتاب حیثیت دی او یو د مثال په تور باندې د شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتو ملالیه کتاب دی حیثیت یو شانتی نه دی د امام اهل سنت حضرت شیخ سرفراز خان صفدر صاحب نور الله مرقده کتاب دی او دارنګه د نورو د اکابرو کتابونه شو د ټولو کتابونو یو حیثیت نه دی یو مقام نه دی فرق لري دا د الله جل جلاله کتاب دی او د برکاتو نه ډک کتاب دی عزتمندو مبارکون برکت خیر ته ویل شي فائدې ته ویل شي کثیر الخير کتاب دی کثیر النفع کتاب دی برکات تی پکې په کومه سینه کې دی هغه سینه مبارک ده په کومو دماغو کې پروت دی هغه دماغ مبارک دی په کومه جبه باندې لوستی شي هغه جبه مبارک ده په کوم محل کې په کوم ځای کې په کوم مکان کې لوستی شي هغه مکان ته برکت ورکوي اصل برکت ورکوونکی د الله جل جلاله ذات دی قرآن مجید د الله تعالی د برکت لپاره لوی ذریعہ ده او لوی وسیله ده د قرآن مجید په برکت باندې او د قرآن مجید په ذریعہ باندې الله جل جلاله برکات ورکوي نو لستون کې مبارک ته ویون کې مبارک ته کتون کې مبارک ته په کم مجلس کې لسته شي هغه مجلس ته برکت ورکوي د برکاتو نه ډک کتاب دی ډیر برکتی کتاب دی دومره برکت په هیڅ یو آسمانی کتاب کې نو څومره برکت چې د الله جل جلاله په دې کتاب کې چې قرآن عظیم الشان دی په دې کې کم برکت دی نو د مثال په تور باندې جنای ودیږي او هغه ته ورکړې شي او په حالت ته طهارت کې نه هغه واده سره مبارک وګرځي نوې کور جوړ شو پای کې د قرآن مجید ختم وشو نه هغه کې برکت راځي دکان کې ولستل شو نو په دکان کې خیر او برکت پیدا کی نو موږ به دا نظریه ساتو چې د قرآن مجید په توفیل او په برکت باندې الله جل جلاله برکات ورکوي دا د برکتونو نه ډک کتاب دی یو بیمار دی په هغه بیمار باندې دی آیتونه ولستل او چفت کړه الله پاک دغه
بیماری ختم کی. دا برکت ته. تو سورہ فاتحه بارکه رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمای فیه شفاء من کل داء، پدې کې د هر بیماری علاج دی. دا برکت ته کنه. ټول قرآن مجید آیتونه سورتونه پای باندې خو مستقل مفسرین او حضراتو کتابونه لیکلي دي په فضایل باندې، په برکات باندې، په خواص باندې، په صفات باندې، په تاثیرات باندې. محدثین او حضراتو په چا مستقل رسالې لیکلي دي د اجزاء په شکل کې، او چا په خپل مسانیدو کې او دارنګه په جوامعو کې دا غي د پاره کتابونه او فصول مقرر کړی دي چې پای کې د مختلفو آیتونو د مختلفو سورتونو فضایل هغه پیولي هغه پیراغون کې د حدیث مبارکو پرانا کې. مشکات شریف کې روایت ده چې ابو هريره رضی الله عنه فرمای وی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام زه د صدقات په مال باندې محافظ مقرر کړم. ځینې محدثین حضرات فرمایي چې دا د صدقه فطر اغمالو، یعنی صدانی وی غنمو زیاتر عرب هغه اوربشي به استعمالول، نو اوربشي وی کجوري وی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ز پاغي باندې مقرر کړم. نو چې شپه شوه نو د شپې یو تن ناغې او د هغې نه لپې ډکولې، په ستیلی کې تروړه کې هغه دانې اچولې. نو ما ونیسه د لاسه ګیر مې کړ چې دا خو د صدقې مال دی او دا خو د فقیرانو د عجزانو د مسکینانو حق دی، او ته د دې نه غلا کې د شپې په پټه باندې. نو ما ته مینت شروع کو، وی ډېر زیات انتهایی غریب یم او ډېر انتهایی محتاج یم، والی عیال زما بچی دي د هغې نفقه ده زما په ذمه باندې. وی ډېر مینت یې راته وکړو، نو پرې مې ښوده. چې سهار شو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام څخه رالم، وی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رانه تپوس وکړو چې ما فعل اسیرک البارحه، ابو هريره ستا د بیګانی اسیر او د قیدی سو شو؟ نو زه پوه شوم چې رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ته د الله تعالی د طرف نه وحی راغلی ده، پته لګېدلې ده. علم غیب دا د الله جل جلاله خاصه ده. حضرات انبیاء کرام دا په تمام مخلوقاتو کې الله جل جلاله ته نږدې دي، او خصوصا سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته د اولینو او د آخرینو د ټولو علومونو زیات علم ورکړی شوی دی په مخلوقاتو کې. خو باوجود د دې حضرات انبیاء کرام عالم الغیب نه دي، البته د مغیباتو متعلق هغه ته وحی راځي، او حضرات اولیاء کرام هغه ته علم غیب نه، خو حضرات اولیاء کرام ته الهام کیږي، حق ده. حضرات اولیاء کرام ته کشف کیږي، کشف حق ده. نبی زه پوه شم چې رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ته وحی راغلی ده، ځکه د هغې خو ما ته پته وه، هغه کس ته پته وه، الله تعالی ته پته وه، بل چاته خو پته نه وه. نو یې ما ورته پوره کارګزاري بیان کړله. وی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام راته ارشاد وفرمایو چې انه قد کذبک وسیعود، دې سړي تا ته دروغ ویلی دي او پام ساته دی به بیا راځي، دوباره به راځي. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې په دویمه شپه باندې زه ډېر متوجه شوم، ځکه چې نبی کریم علیه السلام راته ارشاد وفرمایي چې دی به بیا راځي. او واقعي هغه شانتې وشوله چې بیا شپه پخه شوله، نو دغه کس راغی او په لپو لپو باندې هغه دانې په ستیلی کې په سلوخي کې اچول شروع کړل. وی ما بیا ګیر کړ، وی د بیا ما ته مینت شروع کړ. دغه خبره راته وکړه چې انتهایی محتاج یم، انتهایی مسکین او فقیر یم، اولاد مې دی، بچی مې دي، د هغې نه نفقه ما سره تړلې ده، نه ما پرېږده او ما رسول پاک علیه الصلوۃ والسلام ته مه پیش کړو. وی په دویمه شپه باندې مې بیا پرېښودم. وی چې بیا رسول پاک علیه الصلوۃ والسلام څخه لاړم، نو بیا یې رانه تپوس وکړو چې ما فعل اسیرک البارحه، ستا د بیګاني قیدي سو شو؟
وی ما ته بیا ټوله کارګزاري بیان کړله. وی بیا راته رسول پاک علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایا چې دې سړي خو تا ته دروغ ویلی دي لیکن دی به بیا راځي، دوباره به راځي. وی په درېیمه شپه باندې مې په خپ فیصله وکړله چې نن کدی مینت کوي کسونت کوي که هر څه کوي خو دی زه پرېږدم نه، تړم به او رسول پاک علیه الصلاۃ والسلام ته به پیش کوم. اخه چوکس وته کېناستم. د په درېیمه شپه باندې دی بیا راغی او غلا یې شروع کړله. نو یې کلک مې ونیسه. وی چا په مینتونو شو؟ وی ما ورته نن په مینتونو باندې نه خلاصېږي، نن دی نه پرېږدم. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته دې پیش کوم، هره شپه راشي واده وکړي چې بیا به نه راځم، بیا به نه کوم، داسې مجبوري مې ده، عذر مې دی، او بیا دوباره راشي. نو وی ده ما ته وی چې زه به ته یو عمل وښیم خو په شرط د دې باندې که ته ما بیا پرېږدې. عمل به ته وښیم، یو قیمتي عمل چې هغه عمل ته کې نو د الله جل جلاله د طرف نه به ستا په مال باندې ستا په جان باندې محافظ مقرري، هغه به حفاظت کوي. ستا مال ته به هېڅوک نقصان نشي رسولی، نه انسان او نه پیری، نه انسان او نه شیطان، هېڅوک په نقصان نشي رسولی. وی دومره یو قیمتي عمل درته ښیم خو شرط تا دی که ما پرېږدې. د ابو هریره رضی الله تعالی عنه او خو د دې څیزونو ډېر زیات انتهایي شوقین و، ډېر انتهایي خواهشمند و. د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د یو گفت او د یو حدیث مبارک د پاره به هغه لوږې تېرولې، تندې به یې تېرولې، بېهوشي به پرې راتلله. خو ډېر خواهشمند و. هغه ته بس ټیک ده پرېږدم، هغه عمل ما ته وښیه. نو هغه ورته وی چې کله بسترې ته ورخېږي او اوده کېږي نو آیت الکرسی وایه. چې آیت الکرسی دی ووي ستا جان او محفوظ شو، ستا مال او محفوظ شو، هیڅ شی ورته نقصان نشي ور رسولی او نه اوږدو څوکیدارو کولو ته ضرورت به پاتې شي. بس د الله تعالی د طرف نه به د هغې غایبانه حفاظت کېږي، انتظام به کېږي. نو چې کله د رسول پاک علیه الصلاۃ والسلام ته بیا حاضر شو، نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته نه بیا د معمول مطابق تپوس وکړو. نو ده ورته کارګزاري بیان کړه. رسول پاک علیه الصلاۃ والسلام ورته ارشاد وفرمایه دا سړی وی د انتهایي دروغجن، انه کذوب وقد صدقک، دا سړی انتهایي دروغجن دی خو لیکن تا ته دا خبره رښتیا کړې ده. دا عمل چې ته کوم ښودلی دی، دا کومه وظیفه یې درته ښودلې ده، نو دا وظیفه بالکل ټیک ټاک ده، دا صحیح ده، دا وی برابر ده. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د دې خبرې تصدیق او تایید وکړ. بیا ابو هریره رضی الله فرمایي چې رسول پاک علیه الصلاۃ والسلام ما نه تپوس وکړو چې تا ته پته وه دا 3 شپې چې ستا چا سره ملاقات شوی دی، معامله دې راغلی ده، نو دا پېژنې دا څوک و؟ وی ما د الله پیغمبره ما ته پته نشته دی، نه پېژنم چې څوک غلبه و. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام راته ارشاد وفرمایه انه شیطان، دا شیطان. آیت الکرسی باقاعده شیطان په بیلات کړی دی، نشي کولی دی بیا هم نقصان نشي ور رسولی. شیطان خپل ذاتي اقرار کړی دی چې زوم نقصان نشم رسولی. په کوم ځای کې په کوم شی باندې آیت الکرسی ولوستلی شوله زه بیا هغې ته نقصان نشم رسولی. دا د شیطان خپل ذاتي اقرار دی او هغه اقرار رسول پاک علیه الصلاۃ والسلام هغه مونږ ته بیان کړی دی. ابو هریره رضی الله تعالی عنه مونږ ته را رسولی دی. دا د یو آیت کریمه دومره برکت دی. دا د قرآن مجید د ټولو آیتونو برکات او د ټولو سورتونو برکات هغه د انسان د احاطې نه بهر دي. د برکاتو کتاب د عزت مندو د خیر نه ډک کتاب دی. په یاد باندې تلاوت کې، بے اودس تلاوت کې، په دې کوم اجر او ثواب دی. په کاردار چې بالکل بیخي ثواب نه ملاوي دی چې خو د الله کلام دی. بے اودس لوستل دا خو د دې یو بې ادبي ده چې اجر نه ملاوي دی. خو الله تعالی ډېر کریم ذات دی، ډېر کریم ذات دی. نو که دکه شانتې بنده په یاد اواز نه وي په هغې کې اجر دی. اودس دې وکړو، قرآن مجید دې راواغسته، سترګې دې استعمالیږي، لاس دې استعمالیږي،
او قبلې ته د مخ ته او تلاوت کې نو نورم اجر او ثواب سیوا او بنده په موس کې وای موس کوي او تلاوت کوي نور اجر هغه سیوا او د قرآن مجید غرض و غایه او مقصود څه دی عزتمندو نو ورپسې الله جل جلاله بیان کړی دی قرآن مجید برکات هم لري او د قرآن مجید یو مقصد هم دی قرآن مجید برکات دي فضائل دي د دې نه انکار نشته دی کم خلق د قرآن مجید د برکاتو نه انکار کوي دا د دې غلو ده دا د دې تشدد دی قرآن مجید برکات لري قرآن مجید خواص لري تاثیرات لري یو آیت یو ټکه یو صورت یو کلمه خو لیکن د قرآن مجید در علیګلو مقصد څه دی انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب دا د قرآن مجید مقصد دی اول شان بیان شه برکات لري حیثیت لري ثوابونه لري او ما په تفصیل کې تاسو ته د مشکات شریف حدیث پاک بیان کو د مثال په تور باندې خو د قرآن مجید در علیګلو مقصد څه دی غرض غایه څه ده لیدبروا آیاته چې دا خلق د دې په آیاتونو کې غور وکړي سوچ وکړي تدبر وکړي نو دا د تدبر کتاب دی غور بکله کیږي تدبر بکله کیږي غور او تدبر حل متصور د عزتمندو چې بنده د قرآن مجید په معنا په ترجمه باندې خو پوه شي کنه ولګوي چې د قرآن مجید په ترجمه او په معنا باندې او په تفسیر باندې خو پوه شي د هغې نه وروسته بیا غور کیدی شي او تدبر کیدی شي او صرف د تدبر نه ولیتذکر اولو الالباب چې کوم عقلمن خلق دي او پوهه خلق دي چې دوی ترنه عبرت حاصل کړي تذکر عبرت ته وایي استاد محترم حضرت علامہ قاضی فضل الله صاحب دامت برکاتهم العالیہ فرمایل چې د نظریې په اساس باندې عمل کول د قرآن مجید پرانا کې عمل اختیارول دې ته تذکر ویل شي چې خلکو کې عملی ژوند پیدا شي نو د آیت کریمه حاصل لا شو چې قرآن مجید د برکاتو نه ډک کتاب دی برکات لري قرآن مجید خدای را لېږلی د څه دپاره دی د تدبر دپاره دی د غور او د سوچ دپاره دی نن منګه په مختلفو سیزونو کې غور او سوچ او فکر کوو د قرآن مجید تلفظ منګه عام مسلمانان دا په ګرانه باندې کوو قرآن مجید صرف او صرف د علماو دپاره الله جل جلاله نه دی را لېږلی صرف او صرف د طلباو دپاره نه دی را لېږلی صرف او صرف د حفاظو او د قراو دپاره نه دی را لېږلی دا د تمام انسانیت دپاره بالعموم او د مسلمانانو دپاره بالخصوص هغه را لېږلی دی د مسلمان بچے فزکس کیمسټري بایولوژي د انګریزي کتاب هغه فر لوستی شي او د قرآن مجید آیتونه هغه په ټیلو غسو باندې وای نشي ویلی حالانکه داسې نه دی کېدل پکار د الله جل جلاله کتاب ته ټیم ورکول پکار دی د ټولو دپاره که هغه تعلیم یافته دی که هغه بې تعلیمه دی انګریزي ورزي که انګریزي نه ورزي اردو ورزي که اردو نه ورزي کم از کم د الله جل جلاله کتاب هغه لوستی شي زمونږ په دې لږو موده مخکې مشرانو کې بعضې مشران به داسې وو چې هغوی به د سکول په شا باندې هم نه تیر شوي خو لیکن قرآن مجید به په ناظره باندې ویلی شي اوس یو نوجوان څخه بلا ډیرای دي قرآن مجید هغه نه ورځي که ویلی اسی سرسری فارمیلټي برابر کړي
د قرآن مجید چې کم حق ته عزتمند هغه حق نه برابري بحیثیت مسلمان بحیثیت د رسول پاک علیه الصلاۃ والسلام د امتی کېدو دا ډومبنه فریضه ده چې د الله جل جلاله کتاب موږ له راځي او ښکلې طریقې سره وایو او اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها عرب چې څنګه د قرآن مجید تلفظ کوي پروننسیشن کوي اک شانتي د قرآن مجید تلفظ پکار دی دا نه چې چا څنګه وی کیف متفقن بس اک شانتي ټیک ته الله غفور رحیم دی اجر او ثواب ور کوي نه په انګریزي کې نو په انګریزي کې هم ګورو چې امریکن لهجه څنګه ده او برټش لهجه هغه څنګه ده باقاعده هغه موږ پیژنو او دا غي لحاظ ساتو باقاعده او چې د الله تعالی کتاب شي کیف متفقه چې څنګه دی بس اک شانتي ټیک ته الله جل جلاله غفور رحیم دی او بخون کې دی او الله تعالی به موږ ته اجر او ثواب برا کوي پرې کې شک نشته دی خدا الله تعالی د کتاب حق ادا کول پکار دی مطلوب هم دی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام حکم کړی دی چې اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها چې د عربو په لهجو کې قرآن مجید وایي اول د قرآن مجید د هغې تلفظ د کول بیا د هغې معنا او ترجمه د هغې تفسیر بیا پای کې غور او تدبر او سوچ او فکر او بیا د هغې نه بعد په هغې باندې عملی ژوند اختیارول او د قرآن مجید چې کوم دعوت دی هغه اغستل او د خپل وستر هده پورې د دنیا د کونې کونې د پاره نیت کول چې د الله کتاب به د دنیا کونې کونې ته ورسوم دا د الله جل جلاله د کتاب زمونږ او د تاسو نه مطالبات دي الحمدلله علماء حق هغه خپل فریضه سرته رسي عام طور د کال په دوران کې باقاعده مختلف درسونه کیږي په لوډ سپیکر باندې په اف ام باندې دغه شانتي څوک د مازیګر د موز نه رستو څوک د ماښام د موز نه رستو څوک د مسخوتن د موز نه رستو څوک د سحر د موز نه رستو تقریبا ډیر کم جمعتونه به داسې چې هغه به د قرآن مجید د درس نه خالی اکثرو مساجدو کې درس کی خو لیکن ډیر انتهایی د افسوس خبر عزتمند دای تنقید می مقصود نه ده خبره می نوټس کې راوستل مقصود دي چې زمونږ د خبرې ته پام شي او خیال شي نو په درس کې یا درې کسانی یا څلور کسانی یا زیات نه زیات 10 کسانی بعضی مساجدو کې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د احادیث مبارکو درس کیږي خو لیکن عام مسلمانان هغه زر صادر په اوګه کې په مخه باندې زی او بعضی پکې داسې ومي کچرته موس پسې دعا کیږي نو هغه دعا کې هم شریک نشي ځکه بیا ورپسې به درس شروع شي پای کې بیا کېناستل پکاري نو سلام پسې فوري طور هغه د جمعات نه د وتو اهتمام کوي اسې دا درس د چا د پاره دا زموږ استادو د ټولو د پاره ني او د مثال په تور باندې اوړه د درس بهر کیږي نو په دې ښه ګرمای کې د ملګری دن لاړ شي زر زر هغه باقی موز برابر کی چې بیا وتیدل اسانی او کچرتا د مثال په تور باندې جمع ده او په جمع کې درس کیږي نو دا مسلمانان رونه ولګي بهر ودرېږي یخته په برانډه کې که برانډې نو دک شانتي پسین کې ودرېږي او زر زر هغه باقی موز برابر کې بیا په مخه باندې وځي چې په هغه درس کې شامل نشي نو ولې داسې د ګناه کار دی چې داسې اهتمام کولی شي دتلو او داسې یو انتهایی د اعراض غونډه کې طریقه او لهجه چې باندې ته ځان داسې لوی افلاطون ښکاري لوی ارسطو ته ښکاري او چې دا کوم عالم دین وتناستي د الله تعالی کتاب وته بیانوي یا د رسول پاک علیه الصلاۃ والسلام احادیث مبارک وته بیانوي دی وته د ځان نه کم علم والا ښکاري ځان وته د افلاطون په مرتبه کې ښکاري نو د مسلمانای مطالبه دا ده مسلمانای طریقه دا ده آیا د دې علماو سم مصروفیات نشته ده کدا په دې بنیاد باندې چیرې د مسلمانان رونه دي
د الله تعالی په دې کتاب باندې دی پوه شي دا د دې لپاره دی دا خدای را لېږلی د دې لپاره چې په دې کې غور شي په دې کې تدبر شي د چې سړی 10 منټه د هغې د اورېدو دپاره نشي ورکولی نو په ګنټو باندې د تدبر او د غور او د فکر دپاره به دی څه ورکړي دی به عمل په قرآن مجید باندې څنګه وکړي ځان به ګڼي د افلاطون نه اوچت خو لیکن علمي اعتبار سره دینی اعتبار سره به د علم نه دومره انتهایی بې خبره چې په ضد کې راشي په تعصب کې راشي د الله د پیغمبر د روزي مذاق په اړوي د مسجد نبوي تقدس په عمل کوي خو لیکن خپل ضد به سرته ورسوي نو دا زموږ او ستاسو د ټولو لپاره لمحه فکریه ده د الله په کتاب باندې ځان پوهول پکار دی او دا یو نعمت ته عزتمندو نعمت ته او که چېرته قدرداري ونه شوه او حقیقي معنو کې قدرداني ونه شوه د الله دین زموږ محتاج نه دی د الله کتاب زموږ محتاج نه دی د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث مبارک زموږ محتاج نه دي دا کار او دا خدمت په الله جل جلاله د نور نه اخلي بخارا ولو قدر اونکه سمرقند والا قدر اونکه نه هغه ځای کې د اجلو محدثینو د امام ترمذی رحمت الله علیه د امام بخاری رحمت الله علیه د امام ابو داود سجستانی رحمت الله علیه چې کوم مدارس او الته با قال الله قال الرسول بیانې ده د اغینا هغه استبلونه ته نه جوړ شو د اسونو غوجرې ته نه جوړ شوې استبل غوجرې ته ویل شي غوجرې ته نه جوړ شوې ولې الته کې علم نو الته کې د امام بخاری رحمت الله علیه په شانتي شخصیات د امام ترمذی رحمت الله علیه په شانتي شخصیات د امام ابو داود سجستانی رحمت الله علیه په شانتي شخصیاتو دا د علم انسایکلوپیډیاګانې وي خو لیکن چې په پسماندګانو کې اهلیت نو قدردانی نه وه نو الله جل جلاله ته هغه نعمت اوچت واغست د عزتمندو د دې قدردانی پکار ده د دې دینی مجالسو د قرآن مجید د دروسو د مساجدو او د خانقاهونو د دې یو اهمیت دی او خصوصا په دې بر صغیر کې چې اسلام خور شوی دی نو د هغې بنیاد په خانقاه د خانقاه نه خور شوی خانقاهي نظام سره خور شوی او د اکبر په دور کې چې کومه لادیني شروع شوه او د دین نه بیزاري شروع شوه او کومه دین دشمنی شروع شوه نو د هغې خلاف چې کار کړی دی نو امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرهندی رحمت الله علیه کړی دی او ډېرې ښکلې طریقې باندې کړی دی او الله جل جلاله ته فتح ورکړې ده او د هغه د امام مجدد رحمت الله علیه د قربانو برکاتو الله تعالی شاه ولی الله محدث دهلوی پیدا کړ شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه پیدا کړ د دیوبند په شکل کې یو عالمی تحریک الله جل جلاله پیدا کړ داسې تحریک چې لا تر اوسه پورې طاغوتي شیطانی طاقتونه هغې په بیلات کړی دی ایله چل نه ورځي چې دغه د دیوبند د سپایانو سره دې سره موږ کومه طریقه اختیار او موږ له او تاسو له دا تسلسل برقرار ساتل پکار دي الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته د عمل کولو توان او توفیق نصیب وګرځي د ډېرو زیاتو خبرو هغه اراده مې نشته دی او مې کړې اوږدې مې وکړې ځکه ادب ملحوظ ساتل پکار دي خصوصا د شیخ عبدالمالک صاحب دامت برکاتهم العالیه دروان دي خلق الاول او لبش کشایي کول د دامت بالکل داسې یو ډېر غیر مناسب غوندې کې حرکت ښکاري خدا حضرت مفتی صاحب دی او د مفتی موسی صاحب دی د دوی خواهش دا چې څو خبرې وکړي په دا څو خبرې مې د خپل اصلاح دپاره او ستاسو وروڼو د اصلاح دپاره په نوټس کې راوستو دپاره وکړي که ما نه څه کمې پیشې شي د هغې معذرت غواړم الله تعالی دې موږ او تاسو ټولو ته د عمل کولو توان او توفیق نصیب وګرځوي او الله تعالی د داسې اکابرو او د داسې مشرانو دا سایه تادیر په موږ او تاسو باندې برقرار وساتي او الله تعالی د نوجوانانو وروڼو خصوصا د مولانا فضل امین صاحب چې دا کم تګودو دی کم محنت دی الله تعالی دې ته ترقی نصیب وګرځوي او الله تعالی دې د آینده باره کې چې کم تعمیري سوچ دی الله تعالی دې هغې ته عملي جامه واغوستلی کړي و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین